الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق خبر میں شروع کړې وه. پورا تفصیل ما مخکې جمعو کې په تېرو کلونو کې ویلې، خو صرف هغه چیده چیده او غټ غټ واقعات درته ذکر کوم چې تاسو ته خبره تازه شي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم عظمت او د هغې متعلق چې کوم واقعات دي د هغې د زندګۍ چې هغه ستاسو ذهن کې لږ واپس برابر شي. ما ویلو تاسو ته چې بی حلیمې ته رسول الله مبارک ورکړه د پیو دپاره د رضاعت دپاره، نو چې 2 کاله پوره شو راوست، نو د بی حلیمې هم نړه کېده، ځکه د حضور پاک د ماشوموالي هغه محبت او د حضور پاک سره د هغې د زړه محبت نه زړه کېده او مکه کې وبا وه. نو واپس یې بوته، نو 4 کاله په بنو سعد کې د طائف په خوا کې چې کوم علاقه ده نو هغې کې تیر کړل. او تېره جمعه مې ویلي چې هلته د حضور پاک شق صدر د سینې اشلیدل هغه واقع پېښه شوې وه. نو حضرت حلیمه ویریده، نو راله، نو د پیغمبر علیه السلام مور بیبي حضرت آمنې ته الوې داسې لچېده، وی دا چلو شو، خدای مکه څوک ورته تکلیف ونه رسوي. نو حضرت آمنې مسکی شوه او هغې باندې اړو لږ د خفګان اظهار هم ونه کړ، مسکی شوه او یې مه یارېږه، ما ته پته را، زما د بچي شان ما ته معلوم دی، د ده نه به خدای یو ډېر لوی شخصیت جوړی دی چې زما په ګېډه نو ما ډېرې ښې نښې لیدلې دي او ډېر ښه خوبونه مې لیدلې دي، او چې دی کله دنیا ته راته نو ما ډېر انوار او برکات لیدلې دي. نو ما ته پته ده دې باندې مه یارېږه چې څوک به تکلیف ورسوي، الله زما د دې بچي په قسمت ډېر لوی څیزونه مقرر کړي دي، هغې له به خدای لویی که خیر انشاءالله. هغې له یې تسلي ورکړه، یوازې راغلې وه، رسول الله مبارک یې ځان سره نو نوستی، نو بی حلیمه لږه مطمئنه شوه، واپس لاړه. چې د 4 کالو عمر ته رسول الله مبارک ورسېد، نو بیا واپس راوسته او مور بیبي ته یې حواله کړه. بیا مور بیبي مدینې منورې ته لاړه، او دا مدینې منورې ته چې تله، نو دې وخت کې د حضور پاک عمر 6 کاله 6 سال. مدینه شریفه کې تاسو ته ما مخکې یو جمعه کې ویلي چې والد صاحب محترم یې هلته په لاره تجارتي سفر کې وفات شوی او مدینه منوره کې دفن. نو حضور پاک ځان سره مور بیبي بوته چې زه د خپل خاوند د قبر زیارت په وکړم، او دا مې هم درته ویلي چې د پیغمبر علیه السلام د نیکه مور د عبدالمطلب مور سلما دا د مدینې وه. نو زه مدینې ته به د هلته زمونږ خپلولان هم شته، ماما خیل، نو هغې سره به هم شپې نیمې تېرې کړم. نو یو حضور پاکو، یو بیبي آمنه وه مورې، یو ام ایمن وه، دی وینځه وازاده، دی ځان سره بوتله، قافله کې لاړل، یوازې به څوک نه شو تلی. نو مدینې منورې ته ورسېدل، نو یو میاشت په مدینه شریفه کې تېره کړه. د حضور پاک د والد محترم د قبر زیارت مش یو میاشت. نبی علیہ السلام مبارک چې کله هجرت وکړ
نو د هجرت نه پس یو حوض و تالابو نو صحابو ته وی ما ته یاد دي وی دې تالاب کې ما باندې انصارو ماشومانو سره بچو سره لمبل وی دې تالاب کې غلمبل ازما یاد دي دلته هم لمبل په دې کوڅو کې مې منډې ترړې والې دا راته منظر یاد دی نو چې میاشت یې تله تېره کړه او واپس راته نو په لارې مور بیبي بیماره شوه بیبي آمنه د دې تعلق د بنو زهره قبیلې سره بنو زهره په عربو کې ډېره قوي او مضبوط خاندان او پاک خاندان نو په لاره بیماره شوه نو ابوا ورته وایي د مکې او د مدینې په منځ کې راځي مکې ته نږدې ده دا ابوا تقریبا یاره یو شان راځي او د بدر نه ورته لږ مزل شته نو هلته بیماره شوه په قافله کې او بیا وفات شوه نو ابوا کې دفن کړه په ابوا کې قبر دی زه یو زمانه کې په لاره تېرېدم په ابوا نو ملګرو ته مې وویل په دې لاره سم تېرېږو نو د رسول الله مبارک د مور قبر به مو ګورو نو د جامع څه طالبان عالمان هم راغلي نو ما هغې یو ځای کتل نو ما چې معلومات وکړل یو بوډا بابا راته قبر وښو نو د ډېری د پاسه نو مې دی قبر دی عالمان سره لږ په اختلاف هم شو مې ګوره کتاب چې څه لیکلي دي دا دي چې د غونډۍ د پاسه او دا قبر دا د غونډۍ د پاسه مې دا بوډاګان هم وایي نو بیا ما لیدو او یو 2 کاله مخکې مونږ په دغه لاره بیا تېرېدو د مکې نه مدینې ته تلو نو هلته لاړو ښه تکله مو په خو قبر هم پیدا نه که نو بیا مې چا نه تپوس وکړو چا راته ښه ونه خو بیا مې یو دوکاندار نه تپوس وکړو مونږ وایي ګوره دې علاقه کې دی خو ما نه پوره نقشه او سیره ده د رسول الله مبارک د مور قبر نو هغه ما ته وایي په قلار کښېنوس پولیس په مونیسې هغې پابندي لګولې ده خلق براتلل دلته زمونږ خلق خو هر قسمه کار کوي نو چا به کاڼي راغېښتل ځان پورې به یې مږل چا به خاورې په جبه مږلې چا به جلاګانې ورته کولې نو حکومت بلکل پابندي لګولې ده او قبر یې په داسې طریقه وار کړی چې صرف حکومت ته پته لګي عام خلک پرې نه پوهېږي خو ما ته وایي دا مخامخ زه به راته ووایم مخامخ چې دا کم کنډتار ته و دی دې کې دننه دی ورځی مه نو په لارې مور بیبي وفات شوه نو رسول الله مبارک د 6 کالو تقریبا څه میاشتې د پاسه نو ام ایمن په غېږ کې مور بیبي خو هلته دفن شوه نو ام ایمن ځان سره مکې مکرمې ته راوست نو ګوره د پیدایښت نه والد محترم مخکې وفات او د 6 کالو په عمر کې والده محترمه ملاړه یو یتیم پاتې شو الله خپل شان خی خپل قدرت خی چې زه کوم نو داسې هلک چې پلار او مور یې دواړه ني بلکې پلار یې په سترګو هم نی لیدلی چې زه غواړم نو زه د دنیا د نورونو نور ته جوړولی شم چې زه غواړم د دنیا دپاره د هدایت او د ایمان او د رشد رڼا جوړولی شم دا زه کولی شم او الله هغسې وکړله دنیا پہ روخانہ کړه ورته قرآن کې اعلان کوي یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا ته مې داسې عظیم شخصیت جوړ کړې چې ستا امت په نورو امتونو ګوی کوي ته به په دوی ګوی کوي او ته مبشره مې او نذیره مې بشیر خلقو له به د جنت زیری ورکې مسلمان لو کافر په توفیق و سراجا منیرا او یو رڼا ورکوونکې روښانه ډیوه او نور به د هدایت د رشد الله خیر نو مکې مکرمې ته راوسته نو عبدالمطلب یې پالنه کوله عبدالمطلب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیکو او دې ډېر زیات خوښ و ټول پرورش ځکه یو خو د یتیمو پلار یې نو دویم مور یې مړه شوه او دریم دا و چې ده کې نښې وې عبدالمطلب خوبونه لیدلي او هغه به وي چې زما د دې بچي به یو شاني او دا عبدالمطلب به راته د بیت الله خوا کې به کېناستېده نو د یو خاص ګدی وه هغه ورته بچو واچوله په هغه ګدی به بل هېڅوک نه پرېښودل
پاغي عبد المطلب کې ناستې دو د مکی سردارانو سردار با جرأت نشو کولی چې پاغه غدې کینی اس څوک به نشو کې ناستې دي او چې رسول الله مبارک بو سرونو ابراغه او پاغه دې بکې ناست نو خلق وی بابا مشرت عبد المطلب ګوره په دا خو استاد عزت غدې دا اس څوک په دې غدې ته نه پرې دی نو په څوک کې ناستې شي او دا ماشوم نصیدی په کې نه او دی په کې نه وی تاسو د سپتر جما د دین وسی څه شان دی زما د دې غدې د ناستې نه د لوی شان دی دا زمان وسی دنه به خدای یو لوی شان والا شخصیت جوړي دا زما غدې څه شی لوی شان او چې کله به محمد المطلب ته د ګوتې نه به رسول الله مبارک نیولې ځان سره به ګرځا یو ځل په عرفات کې د عبد المطلب نه یو اخرج شو نو رسول الله مبارک یو پسې ولېګا ای بچی لاړ شه او هغه اوخ وګوره نو پیغمبر علیہ السلام پاغه اوخ پسې ګرځیده وخت پکې تیر شو نو عبد المطلب ډیر زیات پریشان او سترګونه اوخ کې بيدې او ایمان څه غلطي وشو چې ما محمد لګلې صلی الله اوخ په خپل کار کوي نو نصیب نشتا نصیب څه شو نو بیا به شیرونه د حضور پاک فتلو باندې رد الی راکبی محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رد الی راکبی محمدا یا رب رده واستنع عندی یدا یا رب رده واستنع عندی یدا یا اللہ زماغ شاہ سوار محمد ما تا واپس راول یا رب رده علی واستنع یا رب رده علی واستنع عندی یدا او خدای پا ما احسانو کا خدای پا ما احسانو کا ومان اکبر شاہ سوار نو سے واپس راول نو چاوتوی چې دومره خپه ولې دی لېږه وی چې ما نه کلم شي روک شي او زه خلق لېږم سو کې نشي پیدا کولی و چې محمد لېږم را پیدا کی صلی الله چې کلم ما ته مشکل پیښ شي هغه مشکل هیڅوک نشي حل کولی چې دی ولېږم هغه مشکل خدای د په لاس باندې حل کی نو ما نه اوخ روک شو مې چې بل څوک نشي پیدا کولی دی به پیدا وخې واړه وړه مې ورپسې ډېر زیات خپه دی دقه دی چې نبی علیہ السلام مبارک اوخ د هغه نه نیولی دی دا پړی نه او ریوس عبد المطلب لا او چې څنګه راوسته نو عبد المطلب ته بابا اوخ مې در راوسته نو ځان ته را نږدې کو په غېږ کو ښکلو به بابا چې ډېر در پسې خپم وخت یې واڼو بیا به داسې غلطي نه کوم داسې به نه کوم نه به دومره مینه قسم دې که دومره مینه پلار د بچي سره وکړي لکه څومره مینه چې عبد المطلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کړې دی به ډېر خوښ نور نسو کې به د سره انتهایی مینه کوله او ورته پته وه چې چا به هم څه خبره کوله وی انشاءالله زما د دې بچي به یو شان جوړېږي ښه خوب خو یې لیدی و که نه زه به نه شان ته به زه نه رسم خو یو شان به ته جوړېږي نو 2 کاله پس عبدالمطلب هم وفات شو نو پیغمبر علیہ السلام جنازې پس روانو 8 کال جنازې پسې ته او ډېر زیات خپاو چې د جنازه روانه وه په بقی په جنت المعلا چې کومه مقبره د مکې د پاغه کې دفن شو خو چې کله بیمار شو وفات کېده نو ابو طالب ته یو وصیت وکړ په ټولو بچو کې د عبدالمطلب ابو طالب د خلکو په نظر کې ډېر زیات معزز و ډېر معزز او محترم او دا د پیغمبر علیه السلام سکترمو د رسول الله مبارک والد محترم ابو طالب دا دی میندې یو وی او د نورو ترونو میندې جدا وی د بازو نو هغه ته وصیت وکړو وی ابو طالب تا ته وصیت کوم زما دا نوسی دی یتیم دی یتیم نه پلار شته او نه مور شته او تا ته پته ده چې ما لکه د خپلو بچو ځان سره وساته تا ته سپارم ګورې د به خیال ساتې که زه مړ شم خپلو بچو نه به خیال ساتې یو خدای یتیم دی ګورې څوک یې نشته دویم زه درته سپارم زما در باندې بچی حق دی او دریم زما د دې بچی یو شان به جوړېږي د کې نښې پرتې دي ته د به ډېر خیال ساتې نو ابو طالب صاحب ورته وی بابا په قلار ماته یې پرېږده
زبا د خپلو بچو دونه خیال ونه ساتم لکه څومره چې به د دو ساتم. او مقصې وشو ابو طالب د رسول الله مبارک د مرګ پورې چې ابو طالب تر څو جم دیو دومره عزت دومره اکرام دومره احترام او دومره خیال وساتو چې پلار به د خپل نیازبین بچي دونه خیال ونه ساتي. ماشوم او ځان سره به یې ګرځم خپلو بچو له به یې دونه حیثیت نه ورکو لکه دله چې څونه ورکو خپلو بچو له به یې دومره مینه نه ورکو لکه څومره مینه چې به رسول الله مبارک له ورکول. یو ځل د شام په سفر ته ابو طالب سره چې د شام په سفر باندې ته نو صاحب ابو طالب صاحب دته وی چې نبی علیہ السلام چې محمد تی سار شه صلی الله او زه شام ته ځم. نو دی خفه شو نه کاکا ما به ځان سره بوځي نو یې ښه بلکل مزل ډېر دی بچې وی نه ما به بوځي. او صاحب د هغه په زړه کې مینه ولې وه یو خویرواره دی پلار ورته پرېښی دی خو شان هم پکې شته باران چې به نه کېده رسول الله مبارک به بوته اوریاز به نه و خلکو به باران نه کېږي نه کېږي نه کېږي نه کېږي. نو ابو طالب به نبی علیہ السلام راوسی ورګه زما د وراره یو لوی شان دی نو بیت الله سره به کېنه نو ډله به یې وله بیت الله ته ووانه او خدای ته به یې سوال وکړه یا الله اوریاز نشته باران خو څه کې اوریاز نشته او مکه کې خو نه نیرو او نه پکې څه د خوږو بوکویانو دغه د باراني اوبه به جمع کېدلې د غرونو منځ کې هغه به یې څکلې او د زمزم اوبه وې. خدای باران نشته ګیاګانې نشته خشاکونه نشته زما د ارواره ډېر لوی شان لري د ده د دې سپین مخ په برکت خدای باران وکړي د سپین مخ وابیض یستسقى الغمام بوجهه الله وابیض یستسقى الغمام بوجهه سمال الیتامى عصمة للارامل بخاری کې راځي. وابیض څومره ښکلی دی عرب چې ښکلی شی یادوي نو سپین وایي اوس هم خلک وایي دا پلار کې سپین دی معنا ښکلی دی. وابیض ښکلی دی خشته مخی دی دا سپین ښکلی وجود یستسقى الغمام بوجهه د ده د دې مخ مبارک په برکت وریځ نه باران غوښتلی کېږي. یا الله باران وکړي. سمال الیتامى عصمة للارامل د یتیمانانو ملجا ده یتیمانان دله راځي لا کشر دی را کوټې دی خو دی د یتیمانانو غم کوي خپله یتیم د یتیمانانو غم. عصمة للارامل د کونډو ښځو مأوا او ملجا ده هغې د هغې حیا پې معصومه او بچ ده منډې وایي دا ماشوم دی چې کومه کونډې بیبې ترورې زه دله سودا راوړم بیبې زه دله دا چیلی سروم بیبې زه دله چیلی اوبه کوم هغې یې په خپل کور کې په خپله حیا کې په عصمت کې پرېښي دي منډې وله دی وایي یتیمانانو دا کونډو. یا الله دې ښکلي رواره سپین مخ والا رواره د ده د دې کشته مخ په برکت باران وکړه وریځ براله باران به وشو دا شان خدای ښیي د رسول الله ما ته پته وه نو یې ښه بچې چې ته نه صبرېږې زه به وبرېږم ځان سره نو شام ته یې بوت. نو اوږده قصه ده خو چې شام ته نږدې شو نو هلته یو پادري و د عیسایانو راهب یو غار کې دی او په یو غر کې یو غار او دا د عیسایانو دا پادریان چې به دی به واده نه کو ښځې به یې نه کو هغه زمانه کې پادریان سم اوس ګډوډ شوي هېڅ قسمه به د پادریانو ودونه بدونه نه کول چا سره غم خاده به هم نه کولې بس په غار کې به پراتو خلکو به ولې څه لږه روټۍ راوړه په هغې به یې خپله ګزاره کوله او یا به یو ورځ ته تتل ځان نه به یې مزدوري کوله او د هغې رهبانیت ورته وایي هغې به یې مونږ ځان الله ته وقف کړی دی نه ډوډۍ نه ښځه نه بچي الله عبادت داسې ډکي به وډکي د ورځې روجې او د شپې عبادتونه. نو چې دا قافله ده شام ته تله او د دغې راهب خواله ورسېدله نو دغه ځای کې دا قافله لږه دمه شوه هغه به دی په دې دمه کوله نو دا راهب وله راووت د دې نه مخکې به د قریشو قافلې تېر اتلې خو دا راهب چاله نور وتې ترمذي شریف کې حدیث جلد ثاني کې نو چې څنګه راووته
نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې ګرځېده دا راهب د خلکو منځ کې پکې ننوت او رسول الله مبارک د مټه ونیوه دقسې او ویې درو او سوی هذا رسول رب العالمین هذا رسول رب العالمین دا د رب العالمین پیغمبر دی دی وخت لا عمر د پیغمبران 12 کاله هذا رسول رب العالمین یبعثه الله رحمة للعالمین دی به خدای د ټول مخلوق د پاره رحمت جوړي ناغي وته تا ته څه پته لګي وی تاسو چې کله په دې غونډه را کوزیدې نو ما داسې کاڼې اونې بوټي ونه لیدل چې دته سجده نه کړې کاڼو ورته ښکته کېدل سجدې کول بوټي ورته کېدل سجدې کول او کاڼې بوټي ما سوا د پیغمبر نه بل چا ته سجده نه کوي او بیا فورا راهب لاړ او ډوډۍ تیاره کړه د پیغمبر علیه السلام د برکته چې ټوله تجارتي قافله وه ټولو له ډوډۍ وکړه او چې روټۍ څنګه تیاره کړه راویړه نو یې څه شو نو هغه تللی دي وخانې بوتلې دي سرانله تللی دي وخان راولي هلی څوک پسې ولګي روټۍ یخېږي نو رسول الله مبارک پسې استاد لاړ نو چې نبي علیه السلام څنګه راغی ورته وګورئ که نه ما چې وی ټیک مې وي چې د خدای رسول او د مخلوق رحمت به ترې جوړېږي وګورئ دې نور ته سخت نور ته او اوریاس پې د پاسه سورې کړی وګورئ خلکو ته ټوله دنیا باندې نور په هغه اوریاس سورې کړی دی دا د حضور پاک معجزه وه کله کله همیشه نه ګورئ ښه کله کله اوریاس یې به پې سورې کاو کله کله پې صحابو څادر هم د پاسه نیولی دا یوه معجزه شو بهر کې دا وګورئ اوریاس سورې کړ نو چې نبي علیه السلام څنګه راغی نو خلق ټول اونې ته ناست و د اونې په سوري باقي نور و سورې پکې نو رسول الله مبارک نور ته کېناسته ځکه سورې ختم شوی نو دا راهب دی خلکو دی ګوری وته نو دا اونه تو شوه او د سورې د پیغمبر علیه السلام د پاسه خپل سورې وروست وګورئ او بیا راغی راهب د رسول الله مبارک د دواړو اوږو منځ یې وکته وی دلته راشئ دا وګورئ دا څه شی دی د دواړو اولو اوږو په منځ کې د مهر نبوت و د کمتر یا د زر کې دا ګۍ عمره یو ګوټه وه دا وګورئ دا مهر نبوت څوک خو وایي بعضې علما چې کله دته نبوت میلو شو دا ګوټه ښکاره شوې وه لیکن راجح قول دا دی مولانا ادریس کاندهلوي رحمت الله علیه سیرت مصطفی کې لیکلي چې دا ماشوموالي کې پیدا شوی و دا یو ګوټه وه او عامه ننکۍ نه وه د پاسه پې لیکل شوي سیوطي لیکلی دي د پاسه پې لیکل شوي سر انت المنصور کوم ځای ګرځې ګرځه الله به تا سره مدد کوي په دا شی وله ټاپواله وی دا وګورئ وی مشر یې څوک دی ابو طالب وی زیم وی د خدای خاطر وکړه شام ته مه بوځه څوک تکلیف ورنه کړي شام کې اهلی کتاب دي او دل او تکلیف ورنه کړي دا خبرې کېدې چې اووه کسان را روان و د شام نه او چې څنګه راورسېدل دې راهب د ده خو په راهبانو خو ډېر لوی قدر و دله رالل دې ورغې وی څه کوې یاره وي مونږ ته پته لګېدلې د خپلو کتابونو نه چې کوم هلک نه د آخرې زمانې پیغمبر جوړېږي هغه په دې میاشت کې به شام ته سفر کوي ټولې لارې مو ورته نیولې دي چې مړي د شام نه چې څومره پادریان دي هغې ټولې لارې نیولې دي مونږ ته یې دا لاره راواله کړي تاسو به دې لار ورځئ دې به وجنې پرېږدی منه نو مونږ ته پته ده چې په دې لار راځي نو هغه راهب ورته وایي هسې تاسو نه تپوس کوم وایي دا ستاسو په کتابونو کې لیکلي چې د دې هلک نه به خدای پیغمبر جوړوي نو چې خدای دې یو کار اراده کړي تاسو یې بندولی شي چې خدای دې پیغمبر جوړ ظالمان پیغمبر وجنې او بندولی شي چې هغوی سوچ وکړو وایي نه وایي به زه اراده هم پرېږدی پرېږدی اراده او راهب ځان سره هغه کسان ایثار هم کړل راځئ ما سره اوسېږئ دلته خپل عبادت کوئ او راغی ابو طالب ته ابو طالبه د خدای خاطر وکړه دا هلک شام ته مه خو د څوک تکلیف په ورته ورسوئ دی واپس کړه نو بیا واپس مکې مکرمې ته راولېږه دا د بحیرا راهب واقعه یو ځل بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې علاقې ته به بصرا وی بصرا
یو ځل بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم تللی دی شام ته او دې نه مخکې د دې مکې په منځ کې بعضې کسانو د هغوی یو بل سره د قیس قبیلې او د قریشو جګړې به وې نو د دې جګړو د ختمېدو دپاره یو جرګه جوړه شوه او هغې ته به حلف الفضول وې یا حلف الفضول دا چې چا جوړه کړې وه د هغې په نوم کې فضل راته نو دا یو جرګه جوړه شوه نو په هغه جرګه کې رسول الله مبارک کېناست ای جرګې څه فیصله وکړه هغې دا فیصله وکړه چې نن نه پس به زموږ دشمنۍ خلکو سره ختمې نن نه پس به ظلم نه کوو چا سره زیاتې به نه کوو جګړې به نه کوو نن نه پس به مکه د امن ځای وي بار نه مسافر که راشي او که خپل هېڅ قسمه به پکې جنګ جګړې تورې دا به پکې نه چلېږي رسول الله مبارک دقه جرګه کې ناست و او چې د نبوت نه پس به فرمایل یاره وایي زه په دغه جرګه په ناسته اگر چې عمر د پیغمبر علیه السلام کم و دغې وخت کې لا نبوت نه میلاو شوی وایي په دې جرګه په ناسته ډېر زیات خوشحاله یم وایي چې ما ته سرو خان میلاوېدی ابه مې نه وې قبول کړی خو دا جرګه مې قبوله وه ولې ځکه د یو ښه او د نیکۍ فیصله په هغه جرګه کې شوې وه یو شاعر وایي ان الفضول تحالفوا وتعاقدوا ان الفضول تحالفوا وتعاقدوا الله يقيم ببطن مکه ظالم دا فیصله وکړه چې د مکې په خوړ کې د مکې کې دننه به څوک ظالم نن نه پس نه اوسېږي دا فیصله وکړه امر علیه تعاهدوا وتواثقوا فالجار والمعتر فيهم صالم دا فیصله وکړه چې کم د مکې سړی دی او کم د بار راغلی دی ټول به محفوظ دي چاته به څوک ضرر نه رسوي په دې پیغمبر علیه السلام ډېر زیات خوشحاله بهر کې په عمر 25 کال تجارت یې شروع کړه چې ورو لوېده تجارت شروع شو او داسې عجیبه تجارت یې کو چې تجارت سره نوم د امین او د صادق وګټه بس بل نوم خلکو نه هیر شو چا به دا نه وي چې محمد خلکو به وي امین امانتګر خلکو به وي الصادق رښتونی عبدالله ابن ابي حسما دا وروستو صحابي دی صحابیت ورته خدای پاک مرتبه ورکړې ده هغه وایي ما پیغمبر علیه السلام سره تجارت وکړه نو په مې څه پیسې پورې شوې ما ورته چې پیسې ما ته مال خپلې پیسې راکړه ما ورته چې دلته ودرېږه او زه کور ته ځم پیسې دله راوړم وی رسول الله مبارک ودرېده او زه لاړم وی چې لاړم زما نه هېر شو هېر مې شو وی 3 ورځې پس په هغه لاره را روان وم رسول الله مبارک هغه ځای کې ولاړو اوهو تو هغه مې چې تا راته وی دلته ودرېږه زه راځم ما وی ښه ده زه ودرېږم نو ما د سره واده وکړه څنګه به تلم وی راته استغمونه وي سپوری صرف دومره وی راته چې 3 ورځې دې په انتظار وم لږ ودې کړولم مسکې شو راته دومره د وعدې پابندي نن موږ سره د دې چې ځان ته د رسول الله مبارک امتیان وایو او یو الحمدلله لیکن موږ د وعدې پاسداري نه کوو هر چې چا نه والي څه چل ورسره کوي بشیر جان تا نه چې چا قره غشتې واپس یې درکړې سوال نه ته چاله ورکې هم نه نو خو خیر که چا د نه غوښتې درکړې به یې وایي بس یې دا پیسې راکړې 1000 روپۍ هم پکه مازدیګر واله مازدیګر نه سار راکړه نو سهار خو به یې دله کور ته دروړم هغه سار به د قیامته پورې به رانه شي دا وعده خلاف سخته ګناه نبی علیه السلام فرمایي واورئ وی که چا نه یو قرض وغوښته او ورته وي در کوم به نیټه ورکړي او نیت کې دا وي چې ورکوم به نو خدای به د هغه قرض د خلاصېدو توفیق ورکړي او که هغه وخت کې نیت دی چې ورېږه په دې ته چل ول قبضه کوم بیا نه ورکومه دله به تر مرګه پورې خدای د هغه قرض د خلاصولو توفیق ورکړي ظالمه ځان غرقې دی وایي زه 1000 روپۍ مې ووالی زه 15,000 روپۍ مې بل نه غرق بشي تباه بشي پیغمبر وایي زه نه صلی الله علیه وسلم وعده خلافي د منافق نښه ده نبی علیه السلام فرمایي منافق کې 4 نښې 3 نښې دي په منافق یو ځای کې 4 راځي 4 من كن فيه كان منافقا خالصا 4 نښې دي سوچه منافق یو پکې څه دی اذا وعده اخلفا چې کله وعده کوي مخکې نه پړه کې دا سوچي چې نه به پوره کو وعده نه پوره
اذا عاهد غدره وعده وکي دوکه کوي نه ورکوي بیا وعده خلافي خطرناکه ګناه ده موږ څونه کړو څونه وعده خلافه ټسه جرم سخت گناه کبیره الله پہ خفه کیږي مال کی برکت پہ ختمېږي رسول الله مبارک کی دا صفت و پیدایشی صفت او امین امانتګر خیانت بنو موږ څونه امانتګری کې امانت خو یوازې دې ته نه چې چا پیسې درکړو دا ته ونه خوري نه 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 امانت یو عام مفهوم لري امانت څه چې پچا کومه ذمہ داری د هغه پوره کړي بس دکاندار لري پیسې ورکړي هاروري دا واخله او مالا ټماټر راکا ټماټر به زه چا پلار وهل ټماټر وهل دا ټماټر چې موږ ته په خوار ځان ځان ښکاره کېدل اوس خو ټماټر اسمان ته ورسېدل ټماټر پسې د خلکو جبې شوه جبې او بل څه شته نه چې د ټماټرو په ځای څوک استعمال کړي سر خوړلی که دا اوس که دغه نی کدو تو اوږد نی نو غونډۍ به واچوې نو که غونډۍ نی نو بل به واچوې نو چې یو سبزي نی نو بله سبزي به استعمال کړي دا مړه چې غوښه هم نیسه چل به وکړي ټماټر کټوی کې خامخا پکاري نو که ټماټر به اوس د کم ځای نه پی یعنې د خدای غضب او د خدای قهر په مختلفو شکلونو په موږ را روان دی موږ الله نه لرې یو ځکه دا نرخونه د خدای کار دی بس ان الله هو المسعر الخافض الباسط رسول الله مبارک فرمای نرخ مقررون کې څوک دی الله دی رزق کتکون کې پورتکون کې غربت راوستون کې لرکون کې الله دی نو ټماټر هم اسمان ته ورسېد ټماټر نه میلاوي او کټوی کې د بشریان په یو چته کار کوي دله خو چې د 1 کیلو په کټوی کې نه اچولی ده په جام هم نه ګرېږي داسې د بشریان وخت لري که نه نو کم ځای نه دله راوړو خیال دی نه مونږ ستا دپاره اوس ایران ته نه شو تللی ټماټر پسې چې ایران نه راوړو ده اوس په ارام کښېنه او ګزاره کوه اصل خبره دا ده زمارونو ټماټر راکړه نو ټماټر چې درکوي نو د پاسه به یو شان دي لاندې یو بل شان سیوان راکړه دا پیټۍ په څو ده دا مثلا په 500 هلکه د نجي دننه خو جاپاني دي اعلی چې کور ته یوسې د پاسه هغه 4-5 خشتۍ او دننه نور ټول د غوا د خوراک غوا ته بچي او پی راکړه سوچه پی ماشاءالله سوچه پی نه خو دنیا ډکه ده د پی خو باران کېږي د میخو نه خو بیږي سوچه پی راکړه زه پخوا بلا بیا مو به پکې اچولې اوبه خو به پاکې وې که اوبه به پاکې وي ټګي خو ده دوکه خو ده ځکه زه خو اوبه نه الم پیلم ټګي خو ده اوبه خو به پاکې وي اوس څه کوي کیمیکل لوړې اوبه پکې اچوي او هغه لړي داسې پی دي چې ګوته پکې نه ځي دومره ټینګ دي نو خو کیمیکل د پکې ډېر اچولي دي مساله کم بجاوې دوکه پیسه ډېرو چاله بچولا بچی به دلته مزې کوي او قبر کې به کوتک تا ته نیولي د هوښیارې نه حضرت علی کرم الله وجهه فرمای وی د هغه انسان نه بېوقوف انسان بل نشته چې د بل د دنیا د ښه کولو دپاره خپل خیرت خراب کړي دنیا بچوله ښه کو نسوله ښه کو اخرت ځان له خرابه ولې ځان له اخر خراب بچوله دنیا ګټم نسوله ګټم کلوسوله ګټم والله که دوام در پسې وکړي هغه دور لال ختم شو پخوا چې بچو به پلاران بس دواګانې کولې اوس چې بوډا شوي مونږ له راشي بیر مولوي صاحب دوا کبابه مې نه جوړې خدای دې جوړ کړي نه 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 وایي خدای دې پرې رحم وکړي اوس هم په لنډه ووایه که چې خدای دې مړ کړي خدای دې پرې رحم وکړي مطلب دا چې د جوړېدو دوا مه کوه دا څه ټک ټوکې ټوله شپه راته جوړ کړي او د خوب نه مباسي او ماشومان هم رټي او سړی خو چې بوډا شي خامخا ذهن کمزوري شي نو که ماشوم دله لوبۍ نو بابا ښه سړی دی که ماشوم دله لوبۍ نو بیبې ښه ښځه ده او چې غریب د ماشوم د لوبولو نه وځي وایي بس دوا ورته وکړه چې خدای پرې رحم وکړي موږ باندې سره د رحم دوا کې په دا مری ولې زور که که چې خیرت دې تباه شي پلار او مور لاړه نو تاسو ته وایم
په آرام کښېنئ خدای ته لحاظ وکړئ د خپلو بچو نوسو دپاره آخر مه خرابوئ خپلو نوسو دپاره پردو بچو دپاره پردی شوتلې مه راوړئ نو بخور ولا غلا مه کوئ پردی پولې ولا مه وهئ او دکاندارانو ته ټماټر څښاپ د خو په نرخ مه خرڅوئ او سبزي څښا د خو په نرخ مه خرڅوئ او بابوګانو ته م ویم چې خپل ټیم کې د پرشوت ته چا کارونه مه کوئ خدای دپاره وکړئ پرشوت مه کوئ ټول نظام ګډوډ او ډاکټرانو ته م ویم چې خدای دپاره غریب غوا خرڅه کړې ده او تاله درغلې د ښځی ناجوړه ده او د اکسرې ضرورت نشته مه لیکه ورته مه لیکه د دارو ضرورت نشته مه لیکه ورته د 50 روپو د ښې کمپنۍ په دارو دی ښه کېږي نو د خرابې کمپنۍ د 300 روپو دارو مه لیکه ظالم خدای به درته تپوس کوي او چې کومو دارو ته ضرورت نه مه لیکه ظالمه غرب دی که غریب دی یتیم دی کونډه ده مزدوري کړې ده په 50 روپو دیاړی کې تاله درغلې دي ناجوړه دي ظالمه ظلم ولې کوې ورسره او د ماشوم بچی دی او ښه تعلیم یې کړی دی خو پیسه ورسره نشته نو په رشوت ماخله خدای دپاره ورکړه نه وکړي چې حق یې جوړېږي ټول نظام بره د لاندې ټول خراب ټول تاسو نه ګورئ دا اوس د تاسو د اخبارونو دا قصې پسې پلان کې په جیل کې پروت دی او جیل نه ووت او لندن ته لاړ دا چلو شو دا څه شی دی دا ټول حرام خوري دی ټول ملک ته ډک دی کرپشن ختموم او کرپشن زیات شو دا به وکړم هغه څوک وایي تا کې دی او څوک وایي تا کې دی دا څه شی دی دا د خدای یره نشته خیانت دی خیانت امانتګري نشته مونږ چې څومره د خدای نه لرې کېږو د خدای غضب به نازلېږي کله به د زلزلې په شکل کې راځي کله به د طوفان او د باران او د زولو او د سیلۍ په شکل کې راځي کله به د مقدمو په شکل کې راځي کله به د بچي د نافرمانۍ په شکل کې راځي کله به د ډینګي ماشي په شکل کې راځي او کله به د ګرانۍ په شکل کې راځي خدای ته نزدېکت پکار د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو امتیان نو امتی مینه چې کوي د پیغمبر د سنت مطابق عمل به پکاري هغه لا پیغمبري نه ده میلو چې امین دی پیغمبري نه ده میلو چې صادق دی رښتونی دی دا صفت رزق د خدای په لاس کې څومره چې تا کې امانت وي او څومره چې تا کې صدق او رښتیا قسم په خدای چې کم رزق دله مقرر دی راځي به قسم مې راته وکړ ایرونو ستا پټي ته 2 لختي دي دا یو خیرن دی څښا دی دا بل پاک او صاف دی نو ستا د پټي ته به اوبه راځي او ستا خوښه ده که په دې پاک لختي راولي او که په دې څښا لختي راولي چې کوم رزق درته مقرر دی به دله خامخا دی خدای وایي زه خو نه وایم الله وایي زه نه وایم نو چې الله دله کوم رزق مقرر کړ دی خامخا به یې درکوي نو په دې حرامه لار په څښا لختي ولې راتاوې په دې پاک لختي ولې راتاوې خو زمونږ خو هغه څښا ښکاري پاک نه ښکاري نو مونږ ځکه دې څښا ته انخا او پاک نه ښکاري او پاک الله سره دی هغې باندې حلال دی په حلاله کوه حلال که روزګار شروع کا رزق یې همغه کمیږي به نه انشاءالله برکت به پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم امین او صادق تجارت یې شروع کړه ګډې چیلې هم سره ولیدي الله دا خوښه وه چې داسې کار پرې وکړم ولې وروسته به سبا امت دله ورکوم نو چې دې ټریننګ شي دا ټریننګ دی را ګډې چیلې ګډو چیلو والا څونه مشقت کوي ګردونه بل څوک نه کوي سهار وختي ګډې چیلې وباسي ماسخوتن یې راولي چې دې د مشقت بلد شي ګډو چیلو سره په دشتو بیابانونو ګرځي چې دې بلد شي د ګډو چیلو والا هر وخت په سوچ کې چې ګډ رانه شرمه خونه تختی غلی رانه غلا نه کي چې دې وایي چې د ما نه امت شیطانونه تختی شیطان یې رانه خراب نه کي هر وخت ګډو چیلو والا په دې سوچ کې چې کوم ځای ښه ګیا ده چې بوځو د امت لپاره د وحی په طلب کې پیغمبر پوره ټرین او بیا تجارتي سفر کې چې کله عربو کې مشهور شو نو مالداره ښځه وه حضرت خدیجه د خویلد لور وه رضی الله تعالی عنها نو هغې ته چا ووي چېره هغې به دا پیسې خلکو له په مضاربت ورکول تجارت له چا ویره دا محمد چې دی صلی الله علیه و ډېر امانتګر دی او رښتونه دی دله نه ورکوې مال
نو رسول الله مبارک سره واسطه پیدا کړه څوک یې راولېږل چې ته هوښیاره مې په تجارت پوهېږې هم نو که پیسې به زما شي او محنت به ستا شي ګټه به نیمه شي زما د عمل تجارت باندې یو څه وی ډېره ښه نو د حضور پاک عمر تقریبا 15 کاله و حضرت خدیجې ول خپل مال ورکړو نو شام ته لاړ شام ته ورسېد او د خدیجې رضی الله تعالی عنها یو غلام ام ورسره لاړ د خدیجې رضی الله تعالی عنها یو غلام بهر کیف چې هلته لاړل د هغه نوم میسره و رښتیا شام ته نو چې هلته لاړل نو یو بل پادري و د هغه نوم نستوره و د هغه خوا کې قافله دمه شوه اوله راووت چې راووت او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې ولیده نو څه وایي هو دا دی دا نبی وهو آخر الانبیاء هو دا دی هو نبی دا پیغمبر دی هو آخر الانبیاء ټولو پیغمبرانو اخیری دی دا نه پسو بل نه راځي چا وی تا ته څه پته ولګېده وی ما ته ښکاري تاسو ته نه ښکاري دا سوری نه چې په ده کوم سوری دی هغې وی او وی ما ته فرشتې ښکاري چې څادر یې پې د پاسه نیولی دی هلته د وریځ سوری دی هلته د ونې سوری دلته د فرشتو سوری دا ټول د پیغمبر د نبوت نه مخکې ده ورته معجزه ویم د نبوت نه مخکې د پیغمبر متعلق خارق للعادات څیزونه پېښېږي ډېر لویه ګټه وکړم تجارت نو چې واپس راغې نو مې سره حضرت خدیجې ته وی غلام وی یاره صاحب دا تا چې چاله مال په سوداګرۍ ورکړو ده کې خو څه ناشنا نښې دي په شام کې خو به خلکو وی چې دا د آخر زمانې پیغمبر دی دا ټولې خبرې وکړې او بالکل په تجارت کې ډېر رښتونی او ډېر امانتګر او صاحب ګټه یې دله ډېره زیاته وکړه نو خدیجې ځان سره ملګرې ښځې واخېستې او کوټې ته وخته مې سره ته وایي چې دې کله په لاره تېرېږي ما ته یې ښایه وایي هغه دې رانوان دي کوټې ته وخته وګوره که نه وریځ پې د پاسه سوری کړی بس د هغې زړه پرېوت د خدیجې خو دې سره خو به زه نکاح کوم پاکه ښځه وه پاک دامن په عربو کې په پاک دامن یې مشهوره ښځه وه او ډېره زیاته مالداره وه نو څوک وایي چې د میسره پکې منځ کې تلل راتلل وکړل ټیک د خبره روغه ده څوک وایي د رسول الله مبارک د قوم خلک ورغلل او څوک وایي چې د خدیجې د طرف نه یو وفد راغی خو بهر کې موږ به ټول یو ځای کړو خلک پرشتو کې تلل راتلل کوي تلل راتلل پکې دواړو طرفونه وشو او میسره هم پکې تلل راتلل وکړل نو د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها نکاح د رسول الله مبارک سره وشو عمر یې دغه وخت 15 کاله او د حضرت خدیجې عمر 40 کاله بختوره بیبي و بختوره د خدیجې د نکاح په وخت کې د خدیجې پلار وفات شوی او ترې و عمرو ابن اسد موجودو او د رسول الله مبارک ترو ابو طالب او نکاح ابو طالب صاحب تړلې ده د نکاح خطبه وی جاب قبول هغه کړی او 12.5 اوقیه ورته وایي 40 درهم 12 اوقیه د مهر یعنی 1500 درهم تقریبا دا مهر 500 درهم ډېره بختوره بیبي دومره بختوره بیبي په جون کې چتا په زندګۍ کې رسول الله مبارک فرمایي خیر النساء خدیجه بنت خویلد په ټولو ښځو کې بهترینه د ټاپ پاک دامن او خدای ته خوښه او غوره ښځه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها او جبرئیل علیه السلام راغی او ما ته رسول الله مبارک فرمایي جبرئیل علیه السلام راغی چې خدیجه ته وایي چې تا الله در باندې سلام وایي الله اکبر جنت کې جنتیانو ته سلام قولا من رب الرحیم او الله وایي چې زیری ورکا یو محل مې ولا په جنت کې جوړ کړی دی د یوې ملغلرې نه مې جوړ کړی دی پکې ټانکه او پیون نشته یو ملغلره شور شغرب بیماری تکلیف بنی خوشحالی وکړي ډېره زیاته خوش قسمته ښځه وه پیغمبر مبارک سره د زړه نه خدای ټول بچي د دې نه ورکړل د رسول الله مبارک زامن حضرت طیب طاهر قاسم
سو کو طیب و طاهر دی یو کس تم یادی ابراہیم صرف د ماری قبطیین باقی حضرت فاطمه رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب حضرت ام کلثوم حضرت رقیہ دا ټول د دې بچي رسول الله مبارک ډېر خوښه وفات نه پس به مې یادوله حضرت عائشہ وی مالا بقار راغی پیغمبر علیہ السلام با گٹ چیلے لال کو نو دا خدیجی چی کم خزی دا غی دوستان ویغی کی بیغ وخوت ویشلا اور اس سیاس صفت بے کو وی ما باوی چی پا دنیا کے جوڑ بلا خزا نو دا اللہ رسولہ ام دا غیوہ خزا وا دا بوڑے خزا دا یوا وی رسول اللہ مبارکو مسکیو چی انہا کانت و کانت ام دقا یوا خزا وا ام دا غیوہ بلا نو خپل کوری حضور پاک تا وقف نما کور والا نبی علیہ السلام دا مور دا کور دا پلار دا کور دا خدیجه کور ترا خپل مال چې څومره رسول الله مبارک ته وقف او چې کله به پیغمبر علیہ السلام غار حرا ته او ورځ شپې به زیاته تیرې کړې د خدیجه رضی الله تعالی عنها به پسې ساتوان او بخې جوړ داسې به څوک کی نن سبا خو که خاون خدای له شیر وړي خو خزه مینا کوي او چې کله خاون لګ یو پټې پریوت باس خبره ختم غیب غار حرات رسول زه چې کله غار حرات او ختم کنه بار لاړه یقینو کې په داله رضت خطه کم دی شم حالانکه هغه مزوانی وخه مضبوطه او په پاړو دوه چې به ختم نوړه نه به خدیجه ته دعا خطه سره مهنت کړ په دې چړې یو مل مزل دی په غار کې اوس پکې لا پاړې جوړ شي وسناسو هغه زمانہ کې پکې پاړې نه وي تمره خواري او مهنت او چې پیغمبر علیہ السلام تکله خدای پاک نبوت ورکو او نبی علیہ السلام را پیدا او تب پیراله نو ډاډ دی ورکړي دي حضرت خدیجه په ما باندې خو خشیت علی نفسی زملونی صادر را باندې واچوي نو رسول الله مبارک ته دې ډاډ ورکړي دي بیان بیرته ان شاء الله یو جمعه ویم بل جمعه کې هم کوا خپنه شي ته خدای نه کې کارونه کې کونډو خدمت یتیمانان دا 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 تا بچت خدای نظر اسوا کوي ډاډې ورکړي حضرت خدیجه نن سبا خو چې خاون لږ معمولی خدای ته وایي چې دا چل او ګورې بیا بار مزه خان او مړ نه شي ګورې یا خدای ماسپښین منزل اتلم په ما خو ډېره خواله را بس بیا مزه کور کوه یا خدای هغه چې د پلا جمعې منزل لما او سامې درځې ده نو مونږ خو ورته وایو چې مزه کنه کور کوه کنه اسوای ويريدم رسول الله مبارک پزان باندې لقد خشیت علی نفسی او تسوی الله فکرونه کې تا به خدای نه رسوا کوي لا یخزیک الله ابدا ټول عمر باندې خدای رسوا نه کوي تحمل الکل تو خلقونه بوجونه پورته کوي انك تحمل الکل تقری زیت ته ملمنو ملمسیا کې ته د کونډو خدمت کې توین علی نوائب الحق او چې چاته سم مسله پیښه شي او د دین خلاف نه کې مدد وسره کې تا خدای چې تر رسوا کوي دومره ډاډې ورکه ډاډ بهر کیف الله پاک ته دغه د رسول الله مبارک پاک سترا صفا دن بار خشته وجود د پیغمبر مناسب و زکه نبوت ورته ورکړه او دا الله پاک په علم کې د مخ کې نه او د مخ کې نه كنت نبيا وآدم بالماء والطين خدای دا صفاتونه مخ کې نه چې داسې شخصیت په پیدا کوم چې هغه نه پس به بل پیغمبر ناراضي او د ټولو پیغمبرانو رسولانو اخیری پیغمبر به یو شان به ورکوم عظیم شان به ورکوم او مونږ باندې الله کرم وکړو چې دغه خپل پیغمبر امتیان جوړ کړو الحمدلله نو څه خبرې به پکې ان شاء الله بل جمعه وکم دعا وکړه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين زمونږ په دې محله کې د نجیب جی